مخته مسله د چې په باره کې ده وسور الحمار مشکوکن. مسله د تخیص وسور الحمار والبغل مشکوکن، د خره او د خچر ولا چې کومه جوټه ده کنه د مشکوکه ده. حمار خاصی خر تیل شي خلک پیژني، بغل خچر تیل شي کچر. دا چې شنه پیدا کیږي چې کله خرې سره اس میلو شي کنه به ته نه دا خچر پیدا کیږي، که واس واس سره میلېږي به ته نه اس پیدا کیږي، که بیا خر خرې سره به خره. مشکوکن دا مشکوکه ده. مشکوکن فيه یعنی په دې مسله کې چې د توقف ته پکې ښه شک پکې نه ده. مشکوکن څه معنی؟ محتاطن، په دې مسله کې احتیاط ته په دې کې یعنی دی ولا حکم شرعي چې دی کنه اپ دې مسله کې چې د محتاط دسي ده چې او دس بم کوي او تیمم بم وسره کوي. ودلته کې چې د مشکوک نه دي څه معنی؟ د قیل چې الشک فی طهارته، د خره ولا او د خچر ولا چې کما سور ده کنه د دې ولا طهارت کې شک دی. څه معنی؟ چې سره طاهر نه چې طاهر نه دي خو مسله جوړه شو کنه. لانه لو كان طاهرا کدا طاهری وا کنه پاکی وا لکان طهورن به بل شیم پکول ملم یغلب اللعاب على الماء سپر شدا لاړه په بو من زیات نه به طهوری کې دي خدا شي نه ده نه طهارت کې شک شو. او امام شافعی سے پنځه نه خلکو چې طاهری متطهری دي. وقیل چاویلی بل خبره ده چې طهارت کې شک نشته، یعنی خره او خچر په شي کې خلو او حاله دی وبو سره د کا جامع څلان دي شی وبو د غا جامع دي سره نه خچینیږي پلیدیږي نه خو شی ور سره نشي څه پکولي. وقیل شي الشک فی طهوریته، شک طهوریت کې د لانه لو وجد الماء کيو سړی دا یا وبو ومندل یا وبو ومندل شي، لانه لو وجد الماء کيو سړی مطلق وبو کتل لا يجب عليه غسل راسه، نه د سر وینځل په بیان دی واجب. څه معنی؟ یو سړی دا کنه دغه وبو سره شکړ شکم کې خلو وهلی و ام د غوبو سره او د سو کو سر مسخې کړي و کنه یو سره سر وینځلی و مثلا یا چې کړیو سر وبو مغوبو سره سر باندې مسخ کړي د تر تداو چې اوس پاکي وبو له ملاو شي مطلق وبو اوس د سر وینځل په واجب دي کنه دی واجب کته چې واجب دي معنی د سره طاهری نه دي کنه به خو نجس شي، خو کته چې سر وینځل په واجب نه دي معنی چې متطهری نه دي طهوري نه دي اینه بل شي نه پکې ها کچ سره او جنگي شیطان نه پلیتيږي. وکذا لبنه طاهر نمد شه دی ول د شودي چې کمی دي دا پاکي دي وعرقه عايشه دی ول د کما خيله د لا يمنع جواز الصلاه د منز ولا جایز ولا نه ختمني منز کیږي وسره د کدي کی ضرورت کلی ده. و ان فحش اگر چې ډیره سړی ته اولګيږي دا وبو ی د لاړه پکزه سوره عمد شدید خلی ولا جټواله هم دی او هو الاسخ د صحیح روایت دی. ويروى نص محمد على طهارت، امام محمد سے نه دا نصر غلی چې دا شی پاک دی نه دینه معلومه شه چې شک په طهوریت کې شو طهارت کې نشوخه خود شک پکې به ولی پیدا شي توقف ولی کو حضرت صاحب نو سبب الشک تعارض الادله چې د دلیلونه څه دي دلیلونو کې تعارض راغلي دی په اباحته و حرمته، په اباحت کې او حرمت کې نه دلته کې دوا شیان دي موږ سره یو تعارض د ادله شو او بل د صحابه او اختلاف شولو او اختلاف الصحابه د صحابه اختلاف شو عنهم دغونه په نجاستی چې دا شی نجستی و طهارتی کا پاک دی. وانا ابي حنیفه رحم الله امام صاحب نداری وې تم راغلی دی انه نجس چې دا دیول جوټه سده دا ناپاک ده ولی ترجیحا للحرمه والنجاسه د سی چل بو کو چې کله د حرمت او د اباحت تعرض راشي نو حرمت ته به ترجیح ورکو کنه عامده شي د طهارت او نجاست ترجیح راشي نجاست ته به ترجیح ورکو نه ځکه مونږ وایو چې ترجیحا للحرمه حرمت ته به حلت باندې ترجیح ورکو عاده شي د نجاست ته په اباحت باندې ترجیح ورکو د نجاست ته په طهارت باندې نه مونږ وایو چې دی ولدا خلو وهل یا لاړی وهل وغیرہ شانسي د مونږ وایو چې نجسیم دي او حرام هم دي. والبغل د خشر چې کم دي کنه من نسل الحمار دا د خره ولا نسل نوی خا کنه فیکون بمنزله دا د خره په شان دي شو خالق دې پرې د خدا خبرو کا کنه چې دا دی ول طهارت کې شک دی په طهوریت کې شک دی خو سره ته دا خو چې دی کې د تعرض څنګه غلی دی الله ول اوس تعرض لغوښ تعرض د سره غلی چې دا خره ولا غوخ مخ کې اعلی وی کنه مخ کې زمانه کې خو چې کله د خیبر جنگو شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خرو غوخه خوړل نه منه او فرمایله او په کټو کې کومه غوخه پخیده هغه حکم ورکړي د او غرزوي
نهى عن لحوم الحمر الأهلية في يوم خيبر وأمر بإلقاء قدور طبخ فيها لحومها. بل ذکر روایت ته چې ګوري غالب بن فهر سی وای چې پیغمبر سم ته ویلی چې لم يبق من مال الا حمیرات، صرف کور کې مخرد نور شنشته خوړل اسکلی. فقالوا فرمل كل من سمين مالک اخرى پکې سور به ندینه ونو چې غوخه لکه لاله ده نه تارس پکې رالو کنه ځکه د دی ولا په سور کې اشتباه شولا. همدا چې د صحابه او اقوالو کې اختلاف شته کنه صحابه اختلاف پکې ده. جابر صاحب نه تاسو شيري موږ د خره ولا بچي وبو سره او داس کولی شو چې کمی خلی نه پاتې شي. وی پرمل شي بالکل. انس ابن رغلی چې هغه منه کړ د ویل چې دا نجس شي دی ندینه مولوی چې دا نجس او قیاس کیم تعرض دی کنه داسې تکواله نشي سددي ولا د خلی ولا جوټیواله خېلې سره ورټ شي چې خېلې سره به ورټ چکواله ځکه چې د خلی کی ضرورت کم دی خېلې کی ضرورت ډیر دی ولی چې خراب نه سړی شي کی سامان راوړي سوريږي په خلی سره چې کوي نه خېلې کې ضرورت زیات شو او د شودو سره د دې خله نشي ملول ولی شودي خو نجس دي کنه او نه اسکلې ضرورت شه او د جوټه کې شه د سي خبره نشته چې د جوټه د شودو سره ولګي او سپي سره نشي تړلې ولی سپي خو نجس دي کنه او سپي کې دومره ضرورت نشي چې څوک په سپور شي سمانونه پیروړي امدا شي د سینې شي کولای شي پېښو سره به ملاو کوشي دا کراهت پکې راشي ځکه پېښو کې ضرورت ډیر دا کې طواف ولا ممیلا ډیر دی کې د طواف ولا ممیلا دومره ډیر نه ده نه ترجیح پکې نشي کولای کنه نه د شي چالو کې چې تقریر کل شیء علی اصله وو کو تقریر رسول باندې به عملو کو د شي چالو وو کو چې او داس بد سړی وو کی کنه او هغه سره سره به تیمم مو کی خاندا خبر ته اوس مخ ته کوي فإن لم يجد غيرهما کدغه اخره او د خچر ولو بونه اله نور ابو ته نشوي ملاو يتوزأ بهما په دې سره به او د سمو کی وي تیمم او تیمم دی مو کی بیا ځکه کایو پکې نه شه د بل وکار ور کی ولا ويجوز ايهما قدم په دې کې کومي مخکې کی سم مسله پکې نشته هوا قال زفر ویل چې لا يجوز الا يقدم الوضوء مخکې به داس کوي لانه واجب الاستعمال د خوب دی واجب الاستعمال لپشبه الماء المطلق د مای مطلق سره مشابه شمو ته چې نه ولنا ان المطهر احدهما دا خو معلومه ده چې په دغه دواړو کې واقع کې کم شي چې په کون کې د ایو دی یا خود تیمم دی یا د وبدي فیفید الجمع د دواړو جمع کولې پیدا ورکیدونه ترتیب ته ضرورت نشته خامخته مسله ده اشته چې اش څنګه شي د ګوړه نو سور الفرس د اش او د واسپ ول چې کومه جوټه د طاهرن عندهما دا د صاحبینو شیخینو په نسبت کده لئن لحمه ماکول د دې ولا غوخه شده خوړلې شي وکذا عنده فی الصحیح هم د شته امام صاحب روایت ده عندهما نفسوق و عندهما صاحب نظرات فی الصحیح دا صحیح روایت لئن الکراهه لظهار شرفی ها امام ابو حنیفه سیویل شي دا واس ولا غوخه و غیره شیان دا مکرو دي سو جن شي دا آلت الجهاد د کنه د بکم شي او شرافت پکې دي نظهار شرافت د پر کراهت حکم شوی دی خدا مسله د سور شو لمخته مسله د خای کچرته کې چې سره د کجوري ول نبیزو مندیاغه کې وسکه نبیز دي تل شي چې کجوري راواله کنه برتن تواچي اپ کې لګي شي د خوان دی پری دی وبوته خواګواله منتقل شي او رنگ لګ زګ بدل شي نه د دې ول څه مسله ده یو خدای چې کجوري دی وب کې وینځل لاغونه د کېدو ل سره د رنگ کې بدلواله نه رالو دي کې خو څه مسله نشته یا دی بيخي کجورو نشه جوړ کو د سي نبیز دی جوړ کو چې خې پندې سنډي وبشي به خاصي نګيږي یو دا چې پتل نبیز پتل سمانه چې پندې نه شي لاغونه خوګواله پکې ډیر نه دي کې څه مسله ده دا خبره کوي فإن لم يجد الا نبيذ التمر کچیر د سي نبیز مو د چې د کجورو لدی چې مختلف فيه ده مختلف فيه سمانه ده چې غیر مسکری نشه نه ور کې خا کنه پخې شي او کنه پخې شي صحیح ده نقال ابو حنیفه رحم الله امام سیوی چې توجه بي سره او د زبو کې د نبیذ تمر سره او بو سره ولایت تیمم دی بیا ما کوي ځکه چې دا دومره مسله نه لري له حدیث ليله الجن ولا چې کما کې ساده کنه اخو تاسو معلومه ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په باره کې عبد الله بن مسعود یو روایت راغلی کنه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لاړو زی ځان سره بوتل ایمان غیر چپیر لکیرو وهله زی پکې نه بس لمته چې دي جنامه څخه زه د لرازم چې ورسترالو سحر ټیم کې چې ما ډېر وزن اور د جناتو ته لاړو کنه نو مونږ ته پوسو کې ته چرته یا رسول الله بیرته چې د سی خبره ده به مو چې د وزن چول دي زده د جناتو وغیرہ خپوکړه کا د وزن دي به ما نه تاسو کو چې تاسو سره په دغه برتن کې چې شریشته د ځان سره برتن رخصې دي ما په ایدا واته کا
د کوم تاسو سره چې بوتل کې شان دي کنه پتا کې دي کې چې د قالت موتی چې نبیز تمر د سره فقال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر سره تسوی چې تمرۃ طیبه و ماء طهور نه ځکه ما ان طهور لفظ راغلی ځکه په غوای کنه چې له حدیث لیله الجن په ان النبي علیه السلام توضأ به پیغمبر سره ودس کړي وکنه امام سی وای حين لم يجد الماء چې کله وبینه مندلې وقال ابو يوسف رحم الله امام يوسف سی وای چې نه دا بس متعینه ده چې دا نبیز تمر څه ده د سره ودس نه کیږي یا تیمم د سړی دی او دسو کی ولا يتوضأ به او هیڅ کله دی ودس سره ما کې تیمم دی وکي تیمم دی کې د مسله سا قولم دی غو پنځ مطلقاً معنی د چې دي سره شو کی او د سوکی و هو روایت نبی حنیفه یو روایت امام سیم نوم د سره غلط به قال علیه السلام دی متعلق پیغمبر سم ویلی دی کنه چې توضأ به وبه قال الشافعي رحمه الله دا خبر امام شافعي صاحب هم کړی ده کنه چې سدو کی او د استما کوي ولی عملا بآیت التیمم د تیمم له آیت باندې چې عمل راشي قرآن کې خدای پاک سی ویلي دی فإن لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا ما انچشتل شي مای مطلق ته شي دا مطلق نشوي لانها اقوا او بل خبر دی چې دا آیت شدي قوی دی د حدیث نه کنه لیلۃ الجن ول چې کم حدیث دی یا بده سیو کو چې او هو منسوخ به دا حدیث په دی آیت باندې منسوخ شوی دی هغه وجده د چې دا آیت څه چې تیمم سعیدا طیبا دا آیت مدنی دی مدینه کې نازل شوی دی لانها مدنیه ولیلۃ الجن او د جنات ول چې کوم واقعیا د کیسه د کانت بمکه ته د په مکه کې پیښه شوې ده وقال محمد رحم الله امام محمد سوي چې نه يتوضأ به ويتيمم د سړی دی د سمو کې د غوبو سره او تیمم دی وکیل ان فی الحديث استرابا چې حدیث کې خو استراب راغلی دی کنه وفي التاريخ جهاله او تاریخ هم ندی معلوم فوجب الجمع ندواړو جمع کول واجب دی احتیاطا چې وشي کله مونږ ته چې دا خبره توقع چې دا لیلۃ الجن ولکم واقعه د چې د مکیه د سینې دی ویل پکار ځکه چې لیلۃ الجن كانت غیر واحده د جنات ول چې کومه کیسه د دیوانه وحا کنه فلا يصح دعوى النسخ ولا دوانه سی کیږي او د حدیث نه توي چې حدیث مسترب دی تاریخ هم جهالت دا خبره نه دی وکړل شي بلکې د سی وی چې ول حدیث مشهور دا حدیث خو مشهور دی کنه عملت به الصحابه صحابه حضرات په عمل کړي دي و بمثله یزاد علی الكتاب او د شي ته حدیث شي کنه هغه باندې کتاب هغه په ذری کتاب الله باندې زیادتی کولای شي خدا مسله دا د صد کنه چې نبی زو تمر سره داس کولای شي نشي کولای امام ابو حنیفه ندی مسله کې څلور اقوال رغلی صحیح ده کنه یو کول دا شو چې او د استیو کې تیمم دی ما کوي ټیک شو دویم کول شو چې تیمم دی کې او د استیو ما کوي صحیح شو دریم کول شو چې نبی سره او دس کیږي سلورم کول شو چې او د استیو کې تیمم د استحبابنو کې خامخته مسله د غسل چې د غسل د غوبو سره څنګه د کولای شي او کنه شي کولای اوس هم دغه عمل اتصال فقط قیل یجوز عنده امام صاحب په نسبت جایز دي ځنه علما وايي اعتبارا بالوضوء اجدا په داسه باندې کې اسکو ځکه چې دواړي شي دي بیا داسيان دي وقيل چې لا يجوز غسل سره نه دي جایز ولې لانه فوقه چې د داسه نه پاسه شي په درجه کې کنه ځکه نه دي جایز او دې چې نبی مختلف په هیڅ کم دي دا کم نبی ستایل شي دلته مسله خای یو خو نبیز د چې متفق علیوی کنه هغه کې خبره نشته کنه چې کم پتل نبیز ما په باره کې خبره و النبیز المختلف فيه ان يكون حلوا چې خوږي رقیقا او نرمي پوست یسیل علی الاعضاء کلماء د وبو په شان دی به ګندمونه بنه ومشتد منها کم نبیز به شکلک شي پوښ شي جګونیو کې سواره حرام شي نه لا يجوز توزي بیا سره خودس نه کیږي وان غیرته ان نار کبه ور سره بدل شي وسره او خوټیږي فمادام حلوا کاغه خوګوي او د سپند نشي په هو علی الخلاف یا کی اختلاف شته امام صاحب د صحیحینو مینس کی وین اشتد کبه سخت شي لکه پند غونی شي کنه په نبی خنی په دریم له جزء توزیبی او د سره کیږي هغه دا وجده چې لنه یحل شربه عنده امام صاحب په نس اسکل جیز دی او د سم سره کول شي وین د محمد لا توزع به امام محمد چې نو داس به سره نه کوي ولی له حرمت شرب عنده چې اسکل حرام شو خو بیا او د اسکول سره نه دی صحیح خدا د دې نبی زی مختلف به ولا مسله ته بیان کنه چې خوږي پوست وی بېږي پند نه شو دین سیوا چې نور نبی زونه څه دی هغه سره ودس نه کیږي ولا يجوز التوضي بما سواه من الانبذه
نور نبیزونو سره اودس نه کیږي جریان علی قضیه القیاس د قیاس تقاضې مطابق